چې زمونږ بېنظیر سپورټ پروګرام په تحت کې 25,000 روپے پر کور د دې مونږ اعلان وکړ چې زمونږ پارټي او د بېنظیر سپورټ پروګرام د تحت د لاندې 15,000 روپے کور به اوس په دې سختو حالاتو کې سیلاب زدګانو لپاره دا دوی مختص کړي ورکوي ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د میډیا مرګرو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو له ما تکلیف درکړ او تاسو په دې سخت لنډ تنګ وخت کې راغلی او زمونږ دا خبره عوامو ته رسوئ د هغې لپاره ستاسو ډېر شکرګزار یم باقي زما د پارټۍ ملګري تنظیمي ملګري هم ناست دي دا نن خبره چې ده دا په دې حوالې سره ده چې د سیلاب اوازه ده الله دې خیر کی الله دې د چا نوکم پکې نازاري خو موږ چې وکتل چې 2-3 ورځې مخکې نه یو پروګرام روانو چې په دیر او په سواد کې روانې شروع کړي اوبو او آبادو ته دغه ته زیان رسو نو د هغې په سلسله کې بیا موږ سره د خپلې 400 غم شو ځکه چې د 2010 هغه سیلاب خو له چا نه هېر نه دی نو موږ ته هغه پکچر ښکارېده چې الله دې نه کړي دلته هغه ماحول بیا جوړ نشي نو د هغې په سلسله کې نن ما تاسو ملګري راغوښتي یې چې زما پیپل پارټۍ تنظیم او د پیپل پارټۍ ورکرانو موږ لاړو خپلو قایدینو له سنټر ته موږ د خپلې صوبې صدر نجم الدین خان قایم مقام زمونږه جنرال سیکرټري ملک سید خان دوی بوتلل او په دې زمونږ یو پرون مشورتي میټینګ وشو د ساجد توري صاحب چې کوم زمونږ فیډرل منسټر دی کوم چې زمونږ فیډرل منسټر دی د هغه په دفتر کې میټینګ وشو او بیا موږ لاړو د فلډ په حواله یو د پاکستان په لیول میټینګ و چې په هغې کې مونږ خپل گزارشات د 400 ضلع په حواله کې ښودل نو هغې کې الله مونږ له کامیابي راکړه زمونږ ریکویسټ ولیکلی شو د فیډرل منسټر د ساجد توري صاحب ریکویسټ وکړه شهری رحمان صاحب ته کومه چې زمونږ د ماحولیاتو منسټر ده فیډرل او هغې زمونږ هغه ریکویسټ آنر کړه هغوی ریکویسټ زمونږ ومنه په هغې کې بیا ساجد توري صاحب چې کوم دی نو د پرایم منسټر هاوس نه یو اپروول بیا راواغش د دې ریکویسټ په حواله او بیا د هغې نه پس بیا مونږ چې کوم دی نو شهری رحمان صاحب چې دی هغې NDMA ته آرډرز جاری کړل او چې هغه آرډرز یې ورته جاری کړل چې یار د 400 په حواله چې دا کم زمونږ د پارټۍ ورکران راغلي دي او د دوی څه خدشات دي نو د دوی د برپور هر قسم د NDMA چې څه اختیار دی چې هغه په 400 کې استعمال شي نو په هغې کې دوایانې دي په هغې کې خوراک دی په هغې کې مچردانې دي په هغې کې چې څونه بلا شیزونه پکې دي په هغې کې کټس دي او په هغې کې ټینټس دي او بلا شیزونه پکې دي نو هغه ریکویسټ زمونږه د الله په حکم باندې او د ملګرو په دعا او د صوبایي قایدینو او د سنټر د قایدینو کوآپریشن او د زرداری صاحب او د چیرمین صاحب په آرډر باندې هغه اپروول لیټر مونږ راواغشته چې هغه زه نن تاسو ته میډیا رونو ته دا اپروول لیټر خیم چې دا هغه اپروول لیټر دی چې مونږ له خپل د سنټر منسټرانو راکړه چې دا تاسو خپل DC صاحب له ورکې چې هغه دا آنر کی
نو ان شاء الله الله دې اول خیر لري خو که څه داسې مسله رااله نو مونږ به تاسو ته په ان شاء الله ودن ډیز کې او ودن آرز کې به تاسو ته به NDMA هر قسم امداد شروع کی نو مونږه د دې خطرات او خدشات را تخکاریدل نو د هغې مونږ د مخکې نه دا تدابیر وکړل د ضلع 400 د عوامو دپاره چې مونږ هغه اپروول لیټر راوړه د NDMA نه او اوس به انشاءالله مونږ ځو دا به DC صاحب له ورکوو او دا چې څه قسمه امداد د NDMA نه کیدی شي نو هغه به زمونږ د 400 د عوامو لپاره به انشاءالله حاضر وي دغه زمونږ منډه وه او په هغې کې مونږ الله کامیاب کړو او زه د ډسټرکټ 400 عوامو ته دا خواست کوم چې د چا هر قسم کم ځای کې د فلډ څه مسله وي نو ما سره د لږه رابطه کوي او انشاءالله چې زمونږ د فیډرل حکومت د طرف نه د NDMA نه او زمونږ د قایدونو نه څه کیدی شي نو انشاءالله مونږ به ورته هر ټایم کې حاضر ولاړ یو او د هغوی په هر قسم دک درد کې به مونږ شریک یو نو دا زما قوم ته یو خبره وه چې ما رسوله ستاسو په وساطت زمونږ خدا پلان دی چې بالکل پارټي به په دې کې نی زمونږ دپاره ټول قدرمند دي دا ټول زمونږ د کلي خلک دي که هغه د نیشنل دی که د پیپل دی که د JY دی که د PTI دی که هغه د هرې پارټۍ سره وطن پارټۍ دی د بلې دی د بلې دی زمونږ دپاره ټول معتبر دي زمونږ دپاره ټول زمونږ د کلي وطن خلک دي نو دې کې به انشاءالله دا یو افت چې راشي نو په افت کې بیا پارټي راوستل او بیا د پارټۍ سکورینګ کول ما ته غلطه خبره ښکاري انشاءالله دې لپاره به کمیټي جوړو اوس به زه چې تاسو نه پاسم که خیري نو زه DC صاحب ته دا کاغذونه رسوم دا اپروول ولا ورکوم او د دې لپاره به مونږ کمیټي جوړو او انشاءالله دا تاسو یقین 100% ساتئ چې هیڅ قسمه به په دې کې رد و بدل یا په دې کې خرد برد یا په دې کې غلط سړی ته ورکړه دا سوال نه پیدا کیږي دا به انشاءالله د دې نه بالکل تاسو بې فکر اوسئ چې دا به حقدار ته رسي دا سیوه چې جي زمونږ د سوات ملګري د پارټۍ هغوی مونږ له اطلاع راکړه چې دلته کې اوبه راختې دي او اندازه داسې ده چې د سیلاب ده مونږ چې په NDMA کې کوم ملګري دي بیا هغوی سره مونږ رابطه وکړه چې یاره داسې سوات کې او اپر دیر کې او دا مسلې را روانې دي او داسې چې کوم دی نو که په ډیرو یو ځای بل ځای وګورئ نو تاسو په فیسبوک وګورئ فیصل کریم کونډي صاحب تللی دی او هغه ګرځي د 3 ورځو نه مخکې نو هغه 2010 حالات خو په مونږ تیرو نو مونږ خپلو ملګرو سره چې کوم NDMA کې د هغوی سره رابطه وکړه نو هغوی وایي چې یاره داسې خدشات شته چې دا کوم طریقې کار د بره نه اوبره روانې دي نو الله دې نه کړي خو دا خدشات شته نو د هغې نه پس بیا مونږ منډه کړې او بیا مونږ پرون دا منډه تړله وواله او الله په هغې کې راله کامیابي راکړه د 400 عوامو ته چې کوم د سیلاب په ضد کې راځي هغوی ته زما دا پیغام دی چې پیپل پارټي زمونږ چیرمین صاحب لګیا دی په سند کې ګرځي بډې والي دي ګرځي او خپلې دورې د بار ملکونو ملتوي کړې چې اول د سیلاب اول قوم بیا وروسته نورې خبرې نو دغه شانتې زمونږ په هغه جذبه به زه دا ووایم چې پیپل پارټي انشاءالله تعالی الله دې داسې اول حالات نه راولي خو که رالل نو دا تاسو یقین ساتئ چې زما د پیپل پارټۍ قایدین که د صوبې وي او که د سینټر وي که زمونږ فیډرل منسټران وي یو براولم په دې خټو کې به یې ورته کینوم او انشاءالله د عوامو له به ریلیف ولم او دوی چرې مونږ نشو پرېښودی دا خو زمونږ د وجود سی دي زمونږ کلی دی زمونږ علاقه ده نو که د هغوی ته یو زیان رسی نو دا خو زمونږ زیان دی نو انشاءالله پیپل پارټي به دا ملګري چرې په هیڅ صورت په هیڅ حالت یک تنها نه پرېږدي پیپل پارټي به دوی سره انشاءالله د دوی په دورشل ولاړئ کوېسچن دا جواب در کوم چې دا به زمونږ بدقسمتي چې زما 4 MPA ګان د PTI چې په هغې کې منسټران هم دي زمونږ MNA ګان
نو د ټولو نه خو زیات حق په هغوی جوړېږي ځکه چې خلکو اوټ ورکړی دي، خلکو دې ځای ته رسولي دي چې زموږ اواز مخکې ورسوي، زموږ د تکلیف درد مصیبت کې په کار راشي. نو لومبی حق خو د هغوی دی، او که هغوی دا نه کړي نو دا به زموږ ډېره بدقسمتي د دې کلي د دې وطن د دې علاقې. خو چونکې د بدقسمتي دا ده چې زمونږ چیرمین لګیا دی به حیثیت فورن منسټر، هغه خپل دورې کینسل کړې، تاسو یې کنفرم کولی شئ، او په سیلاب کې ګرځي لګیا دی، او ټولې میډیا ته بل ورځ خواست کړی دی د غټو چینلو ته چې یار خدای ته وګورئ، تاسو د اسلام آباد د تماشا عدالت پرېږدئ، راشئ په دې فوکس وکړئ. خلک ډوب شو، خلک برباد شو، کورونه برباد شو، بچي د خلکو برباد شو. لږ دې ته فوکس نو که تاسو اینه نو د پرون نه دی خوا لږ میډیا مخ ور واړو. نو زه به دا ووایم چې که فرض که زمونږ ایم این ایز یا ایم پی ایس په دې کې غفلت کوي یا صوبایي حکومت په دې کې غفلت کوي، دا به ډېر بد کوي، ځکه چې خلکو ووټ ورکړی دی، خلکو دغه ځای ته رسولي دي، او دې عوامو د عزت ورکړی دی. نو نن که د عوامو د سخت حالت دی په کار چې د ټولو نه لومبې هغوی راشي، خو هغوی د بدقسمتۍ نه په خپلو جلسو کې نښتي دي. پرون بلو چې د هریپور جلسه وه هغې کې پې خلکو سوال وکړو چې یاروره ته لاړ شه دیر با جوړ شه ترایل او ډیغان او دا ملکونه اوبو یوړله، تاسو په جلسو کې نښتي یې. اوس چې زه پیښور کې راتلم، پیښور نه چې اوس راتلم، ګراوند ورته صفا کېده، د بېنظیر اسپتال په نوم چې کوم ګراوند دی او ورته پاکېده، وي دلته جلسه ده. نو هغوی په جلسو کې مشغول دي، او زه یم چې دې وخت کې پریارټي عوام دی، پریارټي د عوامو تکلیف دی. یو خبره زه ملګرو ته بله تاسو میډیا والا ته کول غواړم چې زموږ بېنظیر سپورټ پروګرام په تحت کې 25,000 روپے پر کور د دې مونږ اعلان وکړو چې زموږ پارټي او د بېنظیر سپورټ پروګرام د تحت د لاندې 15,000 روپے کور به اوس په دې سختو حالاتو کې سیلاب زدګانو لپاره دا دوی مختص کړی ورکوي.